لاړې باره کې راځي چې د ده همسایه ډېر لوی ګناهګار و، شرابي و، شپه ورځ به په شرابو کې اخته و. ده خوب ولیده، په خوب کې یو بزرګ ورته وایي چې د تا خواته همسایه مړ سوی ده، جنازه یې تیاره ده، ورسه جنازه یې وروکه. سفیان ثوري رحمت الله علیه چې راپورته شو نو ډېر حیران و، ډېر پریشان چې دا خو شرابي ده، دا خو ډېر لوی ګناهګاره ده، دا ما څنګه خوب لیدلی چې ویې کته هغه یقیني وفات شوی و. نو ده پوښتنه وکړله چې ما دا خوب ولې ولیده، د دې وجه څه ده، دې سړي څه عمل کړی که نه. کور والا یې ورته ویلې وایي دا خو ډېر ګناهګاره سړی ده، ډېر بد عملونه دي، خو چې کله وفات کېده د داسې الله ته ولړل، دعا یې وکړه، استغفار یې وغوښتل، توبه یې ویستله چې ای الله، ای د دنیا او د آخرت مالکه، ته په داسې انسان باندې رحم وکړې چې د هغه دنیا هم خرابه ده، آخرت هم خرابه ده. الله تبارک وتعالی ته د دغه په آخري وخت استغفار ډېر خوښ شو، ټول ګناهونه یې ورماف کړل. الله تعالی دومره مهربانه ذات. یو بل لوی ولی الله په امت کې تېر